چې موږ لکم بیمار راځي که یو کس یو دمګري له روان دی که هغه یو حکیم له روان دی هغه پرونی بیمار نه دی هغه هم د دغه غټو غټو ډاکټرانو له تللي دي د هغې نه بعد دا دلته راغلي دي دا لیوني نه دي چې هومیوپیتھ ډاکټر له روان دي دا لیوني نه دي چې دا یو دمګري له روان دي دا لیوني نه دي چې دا یو حکیم له روان دي دا هغه خلک دی چې تاسو په ذهن کې کوم غټ غټ پروفیسران راځي دا د هغه خلکو نه دي علاجونه کړي دي د هغې سره نه دي ټیک شوي د هغې نه بعد دلته را روان دي نو بجای د دې چې زموږ یو پروفیسر زموږ یو سینیر ډاکټرز کوم الوپیتھک دي هغه دا وایي چې دلته ولې ورځئ حکیم له ولې ورځئ دمګري له ولې ورځئ وروره که تاسو ټیک کولی شوئ دا غریبانان به ولې دومره کړېدلی خو تاسو نه لوبه ورانه ده زموږ نن خصوصي پیغام هغه خلکو دپاره دی چې اکثر یو ځای بل ځای یا د مختلف پیجز نه زموږ ویډیو وګوري او د هغې نه بعد دغه یو خبره کوي ډاکټر صاحب ستاسو د راتګ څه طریقه کار دی نو زه هغه ټولو ته دا ویل غواړم که تاسو چېرته زموږ یو ویډیو وګورئ نو مهرباني وکړئ هغه پیج در سره وزټ کوئ که هغه تاسو په ټیک ټاک باندې ګورئ که هغه تاسو زموږ په سوشل میډیا په فیسبوک باندې تاسو وګورئ دغه شان د کې هغه پیج لږ وزټ کوئ نو که زموږ اوریجنل کوم چې زموږ ریل پیج دی که هغې ته تاسو راغلئ نو په هغې کې پهلنۍ ویډیو موږ د خپل اسپتال د اپوینټمنټ د اغستلو دپاره چې دی نو موږ هغه ویډیو بالکل پن کړې ده د هغې نه تاسو ته ډېر بهترین معلومات چې دی نو هغه ځای نه تاسو ته ترلاسه کېدلی شي او د بېځایه راتګ نه د بغیر نمبر د راتګ نه د هغه مشکلاتو نه تاسو بچ کېدلی شئ ښه اوس راځو موږ د را روان اپوینټمنټ حوالې سره خبرې اترې کوو هغه څوک چې هغه زموږ د حیدر مومند اسپتال پېښور ښار نه علاج کول غواړي د خپل ځان دپاره یا د خپل بیمار دپاره نمبر اخیستل غواړي زموږ د ډېر وخت نه دغه طریقه کار دی چې د میاشتې په 11 تاریخ باندې او د میاشتې په 26 تاریخ باندې نمبر ورکولی کېږي تاسو مهرباني به دا کوئ د دې دپاره طریقه کار زموږ دا وي چې یا خو زموږ د اسپتال 2 نمبرې دي په هغه نمبرز باندې به تاسو سهار د 9 بجو نه واله تر د مازدیګر د 5 بجو پورې به کال وکئ د وټسپ د لارې کال به بالکل نه رامیلاوئ موږ وټسپ باندې چې دی اپوینټمنټ نه ورکوو جنرل کال چې ورته ویلی کېږي ساده چې څنګه کال وي هغه کال به رامیلاو کوي په دغه 2 نمبرو باندې نمبر به ځان ته واخلئ دې نه علاوه یا داسې هم کولی شئ که ستاسو په پېښور ښار کې څوک وي او هغه تاسو را لیږلی شئ نو زموږ سهار وختي 9 بجو نه واله تر د ماښام د 5 بجو پورې دلته کوم ملګري ناست وي هغوی تاسو ته لاس په لاس باندې نمبر درکوي تاسو به ورته دلته راشئ 1,000 روپۍ به ورله تاسو ورکوئ زموږ چې کوم فیس دی هغه 1,000 روپۍ دی هغه به ورله تاسو ورکوئ هغې په یو بیمار دپاره به تاسو ته یو کارډ میلو شي که ستاسو په کور کې 2 بیماران دي که 3 دي یا بل چا له نمبر اخلئ د هغه وخت مطابق به تاسو هغوی ته هغه شانته کې نمبر والی دا نه چې هغه ټایم کې یو نمبر والی بیا هغه ورځ باندې تاسو 15 بیماران ځان سره روان کړي وي نو په هغه ورځ باندې زموږ نمبر بالکل بیا نه میلاویږي تاسو چې څومره بیمارانو دپاره نمبر اخلئ هغه ایډوانس کې ځان ته والی او د هغې مطابق به بیا تاسو موږ ته راشئ علاج به وکړي د دې سره زموږ چې کوم د اسپتال کوم نمبرز دي دغه 2 نمبرز باندې تاسو کال را میلاولی شئ 0333 اوه یا د دې نه علاوه په دې بل نمبر باندې 0300 2121 805 باندې کال را میلاو کوي نمبر واخلئ او چې کله موږ له راځئ نو دا عهد ځان سره وکړئ چې زه به خپل کور سرته رسومه هله به زه ټیک کېږم موږ له پرونی بیمار نه راځي موږ له ستړي بیماران راځي که یو کس خپل کور سرته رسولی شي نو هغه دې راشي کاسې هغه نخرو والا خلک راځي چې یو میاشت علاج یوسمه یا 2 ورځې 3 ورځې مې استعمال کړي د هغې نه بعد نه استعمالوي نو دا د منډو کار نه دی موږ له چې کوم بیمار راځي ما اکثر مخکې م ویلي دي چې موږ له کوم بیمار راځي که یو کس یو دمګري له روان دی که هغه یو حکیم له روان دی نو هغه پرونی بیمار نه دی هغه هم د دغه غټو غټو ډاکټرانو له تللي دي د هغې نه بعد دا دلته راغلي دي دا لیوني نه دي چې هومیوپیتھ ډاکټر له روان دي دا لیوني نه دي چې دا یو دمګري له روان دي دا لیوني نه دي چې دا یو حکیم له روان دي دا هغه خلک دی چې تاسو په ذهن کې کوم غټ غټ پروفیسران راځي دا د هغه خلکو نه دي علاجونه کړي دي د هغې سره نه دي ټیک شوي د هغې نه بعد دلته را روان دي نو بجای د دې چې زموږ یو پروفیسر زموږ یو سینیر ډاکټرز کوم الوپیتھک دي هغه دا وایي چې دلته ولې ورځئ حکیم له ولې ورځئ دمګري له ولې ورځئ وروره که تاسو ټیک کولی شوئ دا غریبانان به ولې دومره کړېدلی خو تاسو نه لوبه ورانه ده په دې وجه باندې دا خلک دلته را روان دي